د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د منافق درې خاص نشانی دي. اوله نشانی دا ده چې کله دی خبره کوي په خبره کې درواغ وایي. دویم چې کله دی د چا سره وعده وکړي دی په هغه وعده کې خلاف ورزي کوي. دریم چې کله د سره څوک شی کښېږدي دی په هغه شي کې خیانت کوي. قدرمنو مسلمانانو نن درواغ دومره عام شو چې د خلکو د زړو سره بالکل د هغه ګناه ووتله او درواغ څوک پر ګناه بولي نه. نن دا یو قسم رسم شو چې په مجلس کې کښېني ځان درګرد هوښیار بولي او دی دا کوشش کوي چې خلک زما پر خبره باندې وخاندي او دی په هغه باندې مجلس ګرموي. یو روایت راوړي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د سهار د لمانځه څخه فارغ شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د صحابه کرامو طرف ته متوجه شو چې ای صحابه کرامو نن ماښام چا خوب لیدلی دی؟ چې کله به چا خوب لیدلی و هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیاناوي. یو وخت نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ای صحابه کرامو نن شپه چا خوب لیدلی دی؟ ټول صحابه کرام چپ شو. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې نن ما عجیب خوب ولیدی. دوه کسانان رالاله مالاله زه راکښېنولم بوتلم یو سارا ته بوتلم چې کله پر سارا باندې ما یو سړی ولیدی هغه سړی داسې پروتلو چې دویم سړی به د ده سر ته ولاړو چې کله به هغه کس سر راپورته کړي دا بل کس به پر دا سر باندې ډبره ورلکله هغه ډبره به ګیله سوله د ده سر به بالکل د خاور سره خاور شو. د هغه څخه بعد به هغه کس ولاړی هغه ډبره به بیرته واپس راپورته کله پر دا کس باندې د هغه کس سر به سم شو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما دا حال ولیدی د دې دوو کسانو څخه پوښتنه وکړه چې سبحان الله دا څنګه په عذاب کې اخته دي؟ هغه دوه کسانان راته وایي چې درځه مخ ته راځه. زه بیا مخ ته رالم ما یو داسې تنور ولیدی چې په تناره کې اور بالولو او په هغه کې لس زنانې او لس نارینه وو. ما چې دا عذاب ولیدی ما د هغه دوو کسانان څخه پوښتنه وکړه چې سبحان الله دا څه ماجرا ده دا څه عذاب باندې اخته دي دا کوم خلک دي؟ هغه دوه کسانان راته فرمایي چې درځه مخ ته ځه. مخ ته چې رالمه یو کس داسې عذاب باندې اخته دی چې ژبه زړیږي او در هغه ژبې لاندې دغه زګونه بهیږي مردار دغه څخه داسې مرداري او داسې مردار بوی وځي چې دغه څخه هغه نور کسانان له پناه غواړي. ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا څنګه کس دی دا څومره په عذاب باندې اخته دی؟ هغه دوو کسانانو راته وفرمیل چې درځه مخ ته درځه. بالاخر زه مخ ته رالم یو داسې نهر مې ولیدی چې په هغه کې یو کسانانو په سرو وینو باندې لمبېدله او په هغه عذاب باندې اخته و چې کله به خلک د هغه څخه راپورته شو د نهر کنارې ته به راله د نهر په کناره باندې نور خلک ولاړ وله هغه به ډبره ورته کش کله دی به برته راله په نهر کې به ومشته. ما پوښتنه ځینې وکړه چې سبحان الله دا کم څوک دی؟ هغه دوه کسانان راته فرمایي چې درځه مخ ته درځه. براخر زه داسې بل ځای ته رالمه چې ښایسته باغ ولو یو کس ناست دی کشنیان پر راټول شپنجورې. ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا څومره په خوشحالۍ کې دی دا څوک دی؟ هغه دوه کسانان راته فرمایي چې دا درځه مخ ته درځه. بیا زه رالم یو داسې ښایسته جنت له رالرمه چې مځکه د سپینو زرو وله او خښتې دیوالونه د سرو زرو وو د سپینو زرو وو. ما پوښتنه وکړه چې دا جنت د چا دپاره دی؟ هغه دوه کسان راته فرمایي چې درځه مخ ته درځه. بالاخر داسې ښایسته جنت له رالمه چې هغه اول څه ما لیدلی و هغه مې پهیر سو. نو دوه کسانان راته فرمایي چې زه جبرائیل او میکایل یم. هغه اول کس تا ولیدی چې په کوم عذاب کې و هغه درواغجن و چې په دنیا کې دی درواغ وایي مجلسونه ګرموي دغه په ورځ د قیامت په دا عذاب یې. دویم چې هغه کس تا ولیدی کسانان په کوم تناره کې ولو دغه د دنیا هغه زناکاران زنانې او زناکاران نارینه دي
او کم نهر ستا ولیدي هغه د دنیا هغه سودخوره خلک دي چې په دنیا کې سود خوري او هغه کس ستا په جنت کې ولیدي هغه حضرت ابراهیم علیه السلام دی او هغه جنت ستا ولیدي دا ستا د امت هغه ادنا کمزور کس جنت دی دا هغه څخه بعد هغه ښایسته جنت ستا ولیدي دا د شهداو جنت دی قدرمنو مسلمانانو د درواغو دومره سخت عذاب دی الله جل جلاله دی پر موږ دې باندې رحم وکړي چې الله پاک د موږ ته توفیق راکړي چې موږ د صحیح او ژبه وچلو او رښتیا ووایو الله جل جلاله دی پر دې څو خبرو باندې د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین